د عمران خان خور علیما خان ویل دي چې په جیل کې عمران خان سره ټول ظلم مریم نواز کوي. مریم نواز دا نه غواړي چې د عمران خان پیغام د جیل نه بهر راشي. مریم نواز په عمران خان باندې جیل کې ظلم کوي. ملاقاتونه به بند کړي دي، د وکیلانو ملاقاتونه بند شوي دي، زمونږ ملاقاتونه بند شوي دي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو. خو بل په جیل کې د پی ټی آی سره کارکونان دي چې هغه لا هپیټایټس سی بیماری لګېدلې ده. نو په هغه باندې د پی ټی آی یو ډېر سرګرمه کارکونه خدیجه شاه چې د پی ټی آی دغه کېد کارکونانو د پاره هغه ډېرې منډې تړې وای، نو هغې دې حوالې سره ډېر غټ انکشافات کړي دي. ډیټیل سره په هغې هم خبره کوو. راځئ جی عمران خان خور علیما خان ویلي دي چې عمران خان سره په جیل کې ظلم د مریم نواز په وجه کیږي او مریم نواز نه غواړي چې عمران خان چا سره ملاقاتونه وکړي، ځکه مریم نواز دا نه غواړي چې د عمران خان پیغام د جیل نه بهر راوځي. دې نه مخکې د پی ټی آی وکیلانو به ویل چې د په اډیاله جیل کې یو کارنر صاحب دی چې هغه ټول معاملات هینډل کوي. عمران خان سره څوک ملاقاتونو ته نه پرېږدي. عمران خان سره ټول سختي دغه کرنل په وجه کیږي او اوس علیما خان وایي چې دا هر څه د مریم نواز په وجه کیږي، ځکه اډیاله جیل د مریم نواز په حدودو کې راځي او مریم نواز په عمران خان باندې ظلم زبردستی کوي. دا اوس په ډیټیل سره خبره کوو. خو د پی ټی آی چې کوم کارکونان دي، شپږ کارکونان چې هغه په جیل کې هپیټایټس سی بیماری لګېدلې و چې د هغې په وجه هغه وفات شوي دي او نور کارکونانو ته هم خطرناک بیماری لګېدلې دي. نو دې حوالې سره ختیجه شاه د پی ټی آی کارکون چې کومه سرګرمه کارکونه د هغې ویلي دي چې دا بیماری د څه په وجه لګېدلې، هغې مکمل وجوهات بیان کړي دي. جی نو په دې ټاپکس باندې ډیټیل سره خبره کوو. جی څنګه چې تاسو له پته چې مخکې د پی ټی آی کوم لیډرشپ ای په جیل کې په یو کرنل صاحب باندې دا الزامات لګول چې عمران خان سره ټول زیاتې دغه کرنل په وجه کیږي. دا کرنل مونږه ملاقاتونو ته نه پرېږدي، نه وکیلان پرېږدي، نه لیډرشپ پرېږدي، نه عمران خان خپلو بچو سره خبرو له پرېږدي، نه چې مونږه عمران خان ته څه ګفټ یا څه کتاب څه وغیره یوسو. نو هغه هم دغه کرنل صاحب عمران خان ته نه ورکوي او په جیل کې عمران خان سره زیاتې کوي. خو اوس علیما خان ویلي دي چې څو ورځو داسې مونږه عمران خان سره ملاقات ته راتلي وو او مونږه څه کتابونه عمران خان ته وړلي چې هغه کتابونه تر اوسه پورې جیل حکام عمران خان ته نه دي ورکړي او مونږه ملاقاتونو ته هم نه پرېږدي. نه مونږ سره نه وکیلانو سره د عمران خان ملاقات کیږي، نه سره زمونږ کیږي، نه عمران خان خپلو ډاکټرانو سره ملاقات کیږي. علیما خان وایي چې د دې هر څه ذمہ داره مریم نواز ده او دا هر څه د مریم نواز په وجه کیږي، ځکه اډیاله جیل د مریم نواز حکومت حدودو کې راځي. ټول کنټرول مریم نواز سره دی. مریم نواز وایي چې عمران خان سره څوک ملاقاتونه ته مه پرېږدئ چې د عمران خان پیغام د جیل نه بهر را نشي. علیما خان وایي چې موږ به هر صورت کې عمران خان سره ملاقات کوو، خپل پیغام به عمران خان ته رسو او د عمران خان پیغام به په هر صورت کې عوامو ته را رسو. جی بل خدیجه شاه چې کوم دی هغې ډېر غټ انکشافات کړي. د پی ټی آی شپږ کارکونان په جیل کې د هپیټایټس سی په وجه باندې وفات شوي دي. دې حوالې سره خدیجه شاه ډېر غټ انکشافات کړي دي. خدیجه شاه تاسو له ما د ویډیو سټارټ کې هم وویل چې د پی ټی آی یو سرګرمه کارکونه ده او د پی ټی آی کېد کارکونانو دپاره ډېرې منډې تړې وهلې. د کم کارکون چې د پی ټی آی وي او هغه کېد وي د هغه وکیل نه وي، دا ول د وکیل ارینجمنټ کوي، د هغه کیس لګول، هغې کې خدیجه شاه ډېرې منډې تړې وای. نو خدیجه شاه د پی ټی آی چې کم کېد کارکونان دي د هغې حوالې سره ډېر غټ انکشافات کړي دي. خدیجه شاه ویلي دي چې په جیل کې کېد د پی ټی آی کارکونانو ته په روټۍ کې څه ګولۍ ورکړل کېږي او په یو بلیډ هغوی ته ډېرو کسانو ته حجامت کېږي، په یو بلیډ درجنونو کسانو ته شیو کېږي او د څښلو دپاره چې کمې اوبه ورکړل کېږي هغه هم څښه اوبه ورکړل کېږي. نو دې په وجه باندې هغوی د هپیټایټس سی بیماران دي. خدیجه شاه دا هم ویلي دي چې په جیل کې صرف د پی ټی آی کارکونان بیمار شوي دي، نور دې نه علاوه یو قسم هم د پی ټی آی کارکون چې نه دی نو هغه نه دی بیمار شوی. لکه د بیمارۍ ته مو پته ده چې د پی ټی آی کارکون کون دی، د بیمارۍ هم صرف د پی ټی آی کارکونان ټارګټ کړي دي. نو دا خدیجه شاه ډېر غټ انکشافات کړي دي. دې حوالې سره تاسو رایې لرئ، کمنټ لازمي وکړئ.